السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. زمانم د کاری ضیاء الاسلام او تاسو ته زه په خپل چینل کې کاری ضیاء ټي وي کې خوش آمدید وایم. نن یو خبره به ډیسکس کو چې هغه تقریبا د هر یو تیار جو کاری حضرات دي، حفاظ کرام دي، خصوصا چې کم د نوی چې کم د قرا حضرات دي یا حفاظ کرام دي چې تقریبا څه دوه مسلو ویلي دي یا درې مسلې ویلي دي یا څلورو پنځه جو پخانی حفاظ کرام دي قرا حضرات دي، نو هغوی خو لا بیا هم دومره مسله ورته نه راځي د خوف د تراونه مخکې چې کوم پړه کې یو ډري یو خوف یو یره یي که نه، نو په پخاني حفاظ کرام دي چې لس مسلې ویلي دي، پنځلس او شل، هغوی دپاره خو څه مسله نشته، خو نوی حفاظ کرام دي نو هغوی عجزانان په چې کوم دی چې څنګه دغه شي نه په هغوی باندې دغه لګي افکاري لګي، او چې بس څنګه مغرب شي لکه چې د مغرب اذان نه پس بس هغوی طبیعت خراب شي چې یاره دا به اوس څه کېږي، او چې څنګه د عشا مونځ وشي نو بس د خپې رپېږي بیا چې یاره ته به وایي چې بس په پل صراط پل باندې تېرېدلي لکه دومره په هغوی باندې یاره راغلي که نه. نو هغوی عاجزانو دپاره مونږ څه ټپس راوړي دي، او دا یره دا قدرتي غونته کړې دا په هر چا باندې راځي، دا څه ځکه چې د قرآن خپل یو روب او دبدبه را یو خوف او یو دهشت دی چې هغوی باندې، ځکه چې زموږ نبي علیه السلام باندې هم چې کله وحي راله نو زموږ خوږ نبي کریم صلی الله علیه و وسلم هغوی باندې هم چې کوم دی دغه راغلی یو یره خوف پرې راغی که نه، یو خدیجه رضی الله تعالی عنها ته وایي چې ما باندې دا کمبل زنبیروني، ما باندې را کمبل او دا چې کوم دی بړستن واچوه، داسې تبه پرې راغله، ډېر وحشت پرې راغی که نه. نو د قرآن یو خپل د روب او دبدبه یو وحشت دی، ځکه چې قرآن کې هم الله تعالی فرمایي انا عرضنا الامانة على السماوات والارض والجبال. تاسو دې ترجمه تفسیر وګورئ تاسو ته پته ولګي. که د حرمین شریفین هم یو قاري صاحبان دي، هغوی باندې هم دا خوف او د دې نه خالي نه دي د خوف نه، که هغوی الان کې لږ دغه وایي سبق وایي یو څو آیاته وي که نه، ځکه چې هغوی څلور پنځه کاریان یو لږ لږ څلور آیاته یو وي، داسې څلور بل او څلور بل داسې که نه، نو هغوی هم د دې نه خالي نه دي. نو دا خو د قرآن یو خپل یو روب او دبدبه ده که نه، خو مونږ چې کوم څه دا زه چې کومې خبرې کوم دا څه تاسو ته څه ټپس دغه کوم، دا څه حدیث او څه دغه په نه دي راغلي، خو دا د زموږ تجربه کې لکه زموږ خو ډېر ټایم وشه که نه مسلې باندې، نو دا زموږ تجربې په رو سره تاسو سره دا څه ټپس شیر کوو، نو انشاءالله تاسو به په دې باندې څه عمل وکړئ، نو انشاءالله تاسو ډېر حده پورې به تاسو په دې باندې قابو انشاءالله تاسو به راشي په دې دغه باندې، په دې خوف او په دې ډر او په دې دغه تاسو به انشاءالله پړه کې به دا نه بیا د ټولو مخکې چې تاسو ټوله ورځ خو به چې نوي حفاظ کرام دي نو هغوی ټوله ورځ خو به دا چې کوم دی د دې پریکټس به کړي د دې قرآن، ټوله ورځ به دا بار بار اړوي، ځکه چې نوی حفاظ کرام دي نو هغوی یاره مونږ ټوله ورځ پنځه شپږ مرتبه دا قرآن وورو، او چې تراوو ته ودرېږو نو بس بیا غلطیو چې کوم دی انبارو لګي زموږ نه. نو لومبی کې به تاسو په ځان باندې یاره نه راولئ، ښه په اعتماد سره به لګیایئ، او ټوله ورځ به هم تاسو یادوئ، په نفلو کې هم بیا چې کوم نوي حفاظ کرام دي په نفلو کې، او بیا چاته ورویم او چې ښه تاسو اعتماد راشي، او بیا چې کوم دی د مغرب نه پس نیمه ګنټه تاسو د هغې ترتیب جوړ کړئ چې یاره په کوم رکعت کې به سجده کو، په کوم رکعت کې به رکوع، بیا د سجدې نه پس په کوم چې ستاسو ټوټل نقشه ستاسو په ذهن کې، دا نه چې تاسو سجدې له ورشئ او بیا چې یاره پاسئ چې کوم دغه به چې کوم آیات به وایو. نو لومبی دا ده چې تاسو ښه ښکلي ترتیب جوړ کړئ، ښه پریکټس وکړئ، د هغې نه پس بیا تاسو دغه نه پس د مغرب نه یعنی عشا نه پس تاسو که په سایکل او په موټر سایکل ځئ نو یو 10 منټه مخکې به سب کې کښېنئ چې ستاسو دړه دا دلکن دا به حال شي، ځکه چې قدرتي کار دی هر یو حافظ سره چې کله په جومات ته ورشي نو دا اړه چې کوم دی دړکنې تیز شي. نو د هغې دپاره څه پریکټس دی داسې د سانس باره کې که نه یو یوګا ورته هم وي، تاسو به په پوزه باندې ساه والئ، داسې دا ساه به تاسو په دې سینه کې لکه تر څو پورې چې ستاسو ښه کافي دیره پورې تر اخري حده پورې داسې بیا به لکه په خولې باندې به تاسو دا ساه چې کوم دی وباسئ، نو په پوزه باندې به ساه والئ، هغه به دې سینه کې دغه کې ودروئ لږ ټیم له،
او په آخره کې دې سره به ستاسو وړه د دړکن هم بحال شي. او بله دا ده چې لکه چې کله تراوو ته ودرېږې نو ښه په مکمل اعتماد سره او دا نه یره دغه نه چې یره چې کله مانځه ته ودرېږې د عشا په مونځ کې نو تاسو دا سوچونه مه کوئ یاره چې امام هلته دغه نیت تړلی او تاسو دلته سوچونه کوئ چې یاره دا یا لمون په کومه کې راغلی دی دا تعلمون کوم ځای کې راغلی دی فلما افل دی که دلته کې فلما رأى القمر بازغا قال لئن لم يهدني ربي لاكونن نو تاسو 4-5 غلطۍ تاسو ځان له په خپله کنفرم کړئ چې دا به راځي نو تاسو ځان کې اعتماد پیدا کړئ او تاسو به چې کم یاد کړي نو بس هغه ډایرکټ وایې لکه کنفیوز کېږئ مه ځکه چې تاسو څنګه ودرېږئ مخکې شا طرف پسې بیا فتحه چې کم دی راغلی نو دا ټپس انشاءالله تاسو فالو کړئ نو انشاءالله تاسو به کافی حد تک ته تاسو په دې خوف او په یاره باندې به دا تاسو کابو راشي انشاءالله. نو دا څه ټپس نو خدای پاک دې تاسو چې کوم دی چا کوم حفاظ کرام دي چې کوم مصلي شروع کړي دي نو خدای پاک دې په خیر سره د هغې ختم وکړي او آینده کالونو ته انشاءالله او دا دغه کوی ما که چې کوم حفاظ کرام ته چاته 10 سپارې د هغې نه هغې کور کې واورې پریکټس وکړي علاول نه او چې چاته 15 سپارې پاتې نو هغه په حجرو کې جوماتونو کې لاول نه پریکټس وکړي که نه نو بیا انشاءالله چې تاسو غټ جومات ته ځئ نو بیا به انشاءالله څه مسله نه تاسو ته خو لاول نه پریکټس ضروري دی چې کوم زاړه حافظان دي نو هغې ته خو ماشاءالله څه مسله نشته. نو دعاګانو کې یاد ساتئ زموږ هم طرف نه دعا خدای پاک دې تاسو ختمونه په خیر خیریت سره وکړي او انشاءالله آینده ویډیو کې به تاسو ته بیا انشاءالله نوې چې څه دغه ټپس درکړو انشاءالله. دعاګانو کې یاد ساتئ. وعلیکم السلام علیکم.